بسم الله الرحمن الرحیم. نن سیشن که خیلی زمونږ دی د بواسیر مطلب یو عام الفاظو کې زه وایم چې یاره د مقد یعنی د ډکو بولو د کلمې سره چې متعلق کوم امراض دي نو کوم امراض وي. لاول خو مونږ دا درې ټرم استعمالېږي چې دا زه تا ته ډیفاین کوم. نمبر 1 د ټولو مخکې چې هیمورایډز څه شی دی، د هیمورایډز دا ورډ استعمالېږي، صحیح ده. دویم اصطلاح دا استعمالېږي چې یاره پایلز، دې دواړو کې هیمورایډز پایلز څه شی دی، صحیح ده. ها په دې کې بیا فشر دی، فشر څه شی دی، فیسچولا څه شی دی که نه، او د فشر فیسچولازو کې هیمورایډز او دې کې څه فرق دی. نو په دې باندې به نن زمونږ دا ډسکشن او سره زمونږ هومیو چې کوم ریمیډیز دی هغو سره هم ډسکس کوو لاس په لاس، او د دې سره پیتالوجي. اولنۍ خبره خو دا ده چې د پایلز او هیمورایډز یو شی دی. هیمورایډز یو جرنل ټرم دی چې هغه استعمالېږي د ډکې کولمې، د ډکو بولو، د غټې کولمې د ډکو بولو د ځای د امراضو سره. په هغې کې مثال په طور باندې اکثر ته خیال دې کړي چې بعضې خلک وایي یاره وایي زما مسې موکیم دي، غوټې دي که نه، نو د دې غوټو پیدا دا څنګه پیدا کېږي، څه وجې نه. اکثر خلکو ته بلیډینګ کېږي، بعضو ته بلیډینګ نه کېږي، خو په دې کې یو سمټم کامن دی، هغه دی چې برنینګ سنسیشن وي. برنینګ سنسیشن وي یعنې ډېر زیات چې کوم دی نو ډکو کولمو کې سوی محسوس کېږي، خاص کر کې د انال ریژن کې، او د هغې سره چې کوم دی نو ډکو بولو کې تکلیف وي، او علامات خو دغه دي تقریبا. نو پایلز او هیمورایډز دا دواړه یو شی دی، ټیک شو. اوس فشر چې کوم دی که نه، فشر هغې ته ویلی کېږي یو ځای کې شګاف پرېوځي، شګاف فشر اردو کې شګاف ته ویلی کېږي، او کټ دی اصل کې دا، یعنې بس اکثر دا خیال کړی دی چې سیویر کانسټیپیشن وي، سیویر کانسټیپیشن وي، یا د کانسټیپیشن نه وي، د سټول نرم وي، هغه نه پاس کېږي، د انتهایي زور لګوي د هغې د وجې نه. دا اکثر د کانسټیپیشن د سخت چې کوم سدې وځي د سړي نه، هارډ سټول وي، نو هغه اکثر کټ کریټ کړي، او د ریکټم کې دننه ریکټم چې کوم دا ایریا ده د ډکو بولو دا ځای چې دی دا وڅیري کټې کړي، نو دې چیر ته چې کوم دی فشر ویلی کېږي. نو فشر چې کوم دی نو هغه دا دننه چې کوم انټرنل میوکس جیلي ده د کولمې، د دې دا کټ د هغې بیا خامخا اکثر بلیډینګ پکې کېږي، سورس جوړ شي، زخم جوړ شي که نه، څنګه چې ماوت السریشن وي داسې هغه ځای کې السریشن وشي او هغه سورس جوړ شي، نو د هغې نه بیا بلیډینګ نان بلیډینګ دا کامن به دی. دغسې په هیمورایډز کې هم بلیډینګ دي او نان بلیډینګ دي. بعضې کسانو ته بلیډینګ کېږي، بعضې کسانو ته بلیډینګ نه کېږي. اوس لازمي خبره ده بلیډینګ هغه پیشنټ ته کېږي چې هغه ځای کې اکثر انفیکشن کریټ شي، او خواب دې کې یو بل شی هم زما رای شو، ضروري نه ده چې صرف دا بیماری دا هیمورایډز دا مرض چې دی دا صرف د ریکټمه پورې محدودي، اکثر خلکو ته انټرنل هم کېږي، هغې ته موږ انټرنل هیمورایډز وایو. د هیمورایډز په دوو میجر ټرمزو کې دی ډیوایډ دی. نو چې پیشنټ راغی نو هغه چې تا ته وایي چې یاره ډاکټر صاحب زه ډکو بولو ته کښېنم او زما نه ډېر شی وینه لاړه شي، نو اټ مینس ټو سے دیٹ چې د انټرنل هیمورایډز دي، دا ایکسټرنل هیمورایډز دي. ایکسټرنل هیمورایډز کې بلیډینګ ډېر کم کېږي، خو پیشنټ ته پین محسوس کېږي، هلکا هلکا بلیډینګ کېږي، سلایټ بلیډینګ. مثال په طور باندې پیشنټ کېناستو، هغه وایي یاره کموډ کې لږه وینه په لاول کې لاړه شي، ډاکټر صاحب بیا وینه نه وي. خو یو پیشنټ تا ته وایي ډاکټر صاحب لکه مریض علامات مې رایه شي، مریض ما ته وایي ډاکټر صاحب زه چې د ډکو بولو ته کښېنم سارا ته که نه، نو زما نه وایي دومره وینه لاړه شي لکه سړی چې څاروی علاج کړي، دومره بلیډینګ لاړ شي. نو اټ مینس دیٹ چې انټرنل دته هیمورایډز شته، او انټرنل دته د هغې نه بلیډینګ کېږي، او په دې کولون کې جمع شي، او چې دی بیا دته کینی سټول ته نو لاول هغه بلډ د هغه نه وځي. نو دا بلډ چې کوم دی اکثر لازمي خبره ده چې دا انټرنلی دا بیا بلیک شي، یعنی دا دغه شي که نه، مطلب دا دی هغه کلاټ شي، دغه شي. خو د انټرنل هیمورایډز اکثر پیشنټ چې هغه ته فریکوینټلی دا پرابلم وي، نو د هغه نه صفا سره وینه ځي، زخمی بار بار وینه کېږي. دا ولې کریټ کېږي؟ لازمي خبره ده چې دا د
جی آی ټریک یو مرض دی، ګیسټرو انټسټینل ټریک د دې چې کوم زمونږ د نظام انهضام دی د هغې د ابتري د وجې نه بعضې کسان ته اکثر کانسټیپیشن وي، یا یو سړی دی هغه داسې مطلب دا دی څه داسې ډرګز یا داسې څه شی خوراک کې مرچ مسالېدار یا داسې دی دغه استعمالوي چې هغه ځای کې سوزش او ورمی کیفیت پیدا کی، یعنی انټرنل سورس پیدا کی، نو هغه د وخت سره چې کوم دی نه هغه ځایږي ښه په دې کې دا کم ځایږي چې زخمی شي نو دې کې اکثر بعضې سړی د پخانې دپاره زور لګوي، نو چې زور لګوي دی ناست وي نو د هغې د وجې نه هم اکثر دا چې کوم زخم کې دا وینز رپچر شي، کم دا وریدونه چې ورته وایي ډي اکسیجنیټډ بلډ دغه ځای کواګولیټ شي او د هغه کوګولیشن د وجې نه په هغه ځای کې رو یو ګروت غونته کې ګومړې جوړې شي. اوس انټرنلی خو هم کېدی شي دا ګومړې، ځکه چې دا انټرنل بلیډینګ دغه ګومړ نه کېږي، خو ایکسټرنل بلیډینګ کې بیا چې کوم دی ډاکټران یعنی زمونږ میډیکلی مونږ بیا دا ډیفاین کوو مریض ته چې کلاک وایز مثال په طور باندې چې یو پیشنټ لته فزیکل ایگزامینیشن کې صحیح ده که نه زیاتر فزیکل ایگزامینیشن ضروری پکار دی چې تاسو یو فزیکلی پیشنټ ته ګورئ نو گلبس خو باقاعده ته لاس دغه کې ته فزیکلی یو مریض وګوره چې او باید ته ټیومرز چې کوم دي نه هغه کلاک وایز کم دغه کې دي کې کامن درې ایریاز دي چې باغې کې د ټیومرز گروث کېږي د دې هیمورایډز د دې د ویریکوس وینز چې کوم دا ګوچاو دا یو دغه جوړ شي اوټ گروث په دې کې خیال کړی دی چې زیاتره چې کوم دی کلاک وایز کې په 3 باندې په 9 باندې او یعنی دا پوزیشن وي، یعنی مثال په تو په 3 o'clock باندې په 9 o'clock باندې په 6 باندې یا په 10 o'clock یا داسې یو پوزیشن کې 2 یا 3 ځای به دا اوټ گروث دا وي نه فزیکل ایگزامینیشن کې بتا ده چې دا د ایکسټرنل دی. د انټرنل د پاره پیتھولوژیکلی ته بیا پیشنټ ریفر کې د کولونوسکوپي د پاره ناغه یو کیمرا دنه کې کولنه ته او دا غي فزیکل ایگزامینیشن بیا کیږي، نو هغه خیر دغه یو پروسس ته نور څه د ټیسټ وغیرہ نشته د سپیسیفیک لیب ټیسټس وغیرہ چې ته دا معلوماتو کې چې د مطلب دا دی چې دنه د دا زخم دی یا سپوزیشن دی دغه د څه دغه ما سی واسب د کولونوسکوپي لپاره زیاتره مریضان چې موږ کولونوسکوپي کړي د په هغه کې انټرنل هیمورایډز هم ډایګنوز کیږي او زیاتره چې کوم کسانو لپاره ضرورت پروزي نه کې السریټیو کولایټس د کولمو السر نه یعنی د کولمې دنه سوزش او السرز چې کوم دی او مرض هم دی السریټیو کولایټس اندرونی آند کی سوزش بڑی آند کی سوزش صحیح ده کنه کولون چې کولایټس نو دا ټرم زیاتر دا مرض کامن دی. اوس موږ راځو زیاتر هومیوپیتھی طرف زیات دا شی نه دا ویډیو ما ته ذکر وکړو چې مریض وایي وی ډاکټر صاحب ما نه دونه وینه لاړه چې لکه ساروی چې علاج کی مطلب بلیډینګ هیمورایډز کې ټاپ اف د لیست ریمیډي او وی تازه سره وینه رانځي دا تازه سره وینه او ساروی علاج کې دا په یو دوايي کې دا اسید نایټریکم کې اسید نایټریکم کې د مریض نه تازه سر خون چې کوم دی نه زی تکلیف او د سوي سره په دې ټولو بیماریانو کې تکلیف او سوي دا کامن دی. اخیره کې په ما تر آیات کې فیسچولې له په اخیره کې راځو چې فیسچولا څه شي دی ټیک شو دا اسید نایټریکم چې کوم دی بلیډینګ کې موږ زیاتره ریکمند کوو. خاطر اوس چې د هیمورایډز مریض ته راشي لیټس سے دا د هیمورایډ مریض چې کوم دی د انټرنل هیمورایډز دی د ایکسټرنل دی ټیک شو دته د زمونږ لاولنې کوېسچن سي فزیکل ارث ایگزامینیشن تا وکړه ټیک تا لاولنې کوېسچن د دې ایگزامینیشن او هر څه مخ کې موږ تاسو کو چې ستا وینه زی کنه زی بلیډینګ دی نان بلیډینګ دی او وینه ډاکټر صاحب نان بلیډینګ دی چې نان بلیډینګ دی اټ مینز دا انټرنل هیمورایډز نشته دا ایکسټرنل پرابلم دی او صرف خارخ وغیرہ کیږي ایچنګ کیږي نو خارخ ایچنګ کیږي او مریض ته دا احساس چې داغه په کولمه کې دنه لکه د ماچس تا کڼ کی چا کې خولي ماچس کڼ کې نه یا لړډکی د جارو دتی دا په دې ډکه کولمو کې داسې سکون کیږي دا پراته وي دا غي بهترینه دوايي اسکیولس هیپوکاسټلم ده اسکیولس هیپ په 200 کې زما ایکسپیرینس ته چې زو ورکوم اکثر چوټه پوتنسیالو کې هم ورکولې شي خري رزلټ دي سهار ما خان ورکولې شي اسکیولس په دې څومره دغه کې ستا کامنلی اپروچ په د دوو دوايانو لازمي اب ته نه پرې دي
هغه ما ته مخکې ویلو په دې گزشته ویډیو کې چې دوه دوايانې به کې کامن چلیږي. سلفر او نقص چې کوم دی دا خو مهر شوی دوايانې دي. بیا به ته د مریض په علاماتو باندې نور دوايي بدلې. سلفر به سهار چلې ډوز، نقص په ماښام ورکې. دا خو دی دې کې انټرسټینګ دا دومره لوی ریمیډیز دي سلفر او نقص کنه. کته مریض له یو دوايي نه ورکې ته انیشلی مریض له صرف سلفر ورکا او نقص ورکا به اوسره ټیک شي. او دا دوی اډر ته ماره دوايي راکړې و او ما چې دا یو خوراک وخوړو نو بس وې سهار لزه ټیک ټاک کوم چې هغه ته مال سره راکړي نه هغه کمالي جلالي دا دوايي دي. د دې دومره غټ کمال دی. نو دا خو به ته چلې فرام د ټاپ ټل د اینډ به د پیشنټ لپاره وداستا د پوتنسي هاي پوتنسي کمال سٹارټ 200 نه اخلا. او اوس نقص کې چې کم ده کنه نقص ومیکا کې دا خاصیت ده چې د په لو پوتنسیانو کې چوټا پوتنسیانو کې د ډایرا سٹاپ کوي او سټول باقاعده او شیپ هغه لور کوي یعنی هارت کوي. او د په های پوتنسیزو کې د بیا کانسټیپیشن کلیر کوي، سټول نرمي. نو اکثر دا ته ورکولې شي 200 کې ډیلی یو ډوز چې ډیر زیات کرونیک ته کانسټیپیشن پیشنټ وي. زما ایکسپیرینس 30 کې دی. زه بیډي دوه ټایم 30 کې ورکوم د سلفر یو ډوز. دا زما عادت دی. په خوده غل وګه چې سلفر او نقص ورکي نقص وامیکا او سلفر خالی د هیمورایډز په کیسز کې چې هغه ته بلیډینګ دی یا نان بلیډینګ دی یا هغه ته فشر دی ایکس واي زی هر څه مسله ده. دا دوه دوايانې چې تا مریض ته ورکړلې کنه 99.9% ته د مسله ختم شي. اوس نور راځو دا مسایلو طرف ته چې ته انټرنل د هیمورایډز دي دا ګومړ دي دا به ته په څه ختمه. د دې لپاره ویل کېږي بهترین ریمیډي چې کوم ده هغه ستا سره چې دا ګومړ راټول کی اټیکوریم مرم ورم ده. ټیکوریم صرف تاسو د لپاره دا غي د ګومړ د لپاره نه ده. دا ته په 3x فارم کې په 200 نو 3x نوالي 200 پورې دا ته په دې کې هم اورلی ورکول شي مریض خوراک لپاره او دا وی راټولې. ما یو ټرم استعمال کو د ویریکوس وینز چونکه دا ګومړ د ویریکوس وینز پیداوار دی او ډي اکسیجنیټډ بلډ د لاسه زور د لاسه دا چې رپچر شي نه دا وینز اوپر سیږي ډایلیټ شي او راځوړل شي سړی چې ډکو بول نزور لګي دا را بار کیږي. په دې کې هیماملس ډیر غټ ریمیډي ده. هیماملس د 3x نواله د CM پورې موږ په دې کې استعمالو. بلکې بس اوقات هیمورایډز داسې کیسز کې چې هغه کې موږ ته رزلټ نه ملاويږي د سلفر او د نقص نه نو اکثر د هیماملس CM یا 1M یا 10M یو ډوز چې موږ ورکو کنه او ور سره چې کوم د 3x فارم کې 30 کې وته موږ ریکمند کوو. یو های ډوز ورکو نو ته ریکمند کوم دا قطر کوم ټیک دا استاد در استاد د خپل استادانو نو ماده از د کړی چې های پوتنسي مور کې لو کې وتا ایڈمنسټر کې چلیږي نو هم ډېر خپل رزلټ ورکړي. بس اوقات داسې مریضان برادي چې یاره دا کنونشنل ریمیډیز به په هغه اثر نه کوي نو ته بیا نو سورټز طرف ته ځي، ته بیا توجا لګي، ته بیا ټوبر لګي کنه، ته بیا د هغه سپورټ اخلي. او یو بل دوايي ده پیونیا دوايي نه ده د کې پین ډیر زیات دی په دې کل موټه کول منه ده دا غي وي درد او دسه درد لکوي ګولي لګنه جیسا درد کنه نو انتهایی شدید درد پیونیا د یو ډوز سره کیږي 1M کې خپل کار کوي های پوتنسیز د پیونیا خو رزلټ 200 1M او دا به د اوبشن تو جای دا به انټر کرنٹ ورکو انټر کرنٹ زما انټر کرنٹ او چې بس یو یک ډوز د دې ورکو او نور دا کنونشنل دوايانې بیا چلو. لیټ سپوز مثال په تور باندې بلیډینګ اسید نایټریکم نون بلیډینګ اسکیولوس هیپوکاسټنم یا پنه کې بل شریټینیا په باره کې مرا شریټینیا ډیره غټه دوايي ده. انتهایی بلیډینګ کیږي په ریټینیا کې بلیډینګ پکې ډیر زیاتی کچا اسید نایټریکم رزلټ تعالی نه درکې او فیل شو نه ریټینیا 200 کې زما ایکسپیرینس ته خپل رزلټ ورکړي هم پین کې اور کوي هم بلیډینګ کې اور کوي. ریټینیا 200 او اپر پوتنسیزو کې خپل رزلټ دی او بهترین رزلټس دي. دا خاص کر کې انټرنل او ایکسټرنل هیمورایډز کې ډیر زیات په اکثر موږ بس اوقات د اسید نایټریکم ریټینیا د دوايي نه بس اوقات موږ چور کو یو وخت پورې باز پیشنټ ته سور ډیر زیات شي بلیډینګ نه کیور کیږي نو پاره کې بیا موږ اکثر تو هیماملس چې کوم دی دا های پوتنسي چوټه پوتنسي کې وسره و چلو دا غي سره رزلټ ویلاو شي
کنه ته کې په خوده دې یقین شته یو 10 دوايي د تخیمه چې کله دا ټول دوايي ناکامیاب شي او تاسو د یو دوايي نه بیا رزلټ نه ملایويږي نو بیا به ته لیک اساس ورکې لیک اساس چې تا ورکو کوم ځای کې چې بلیډینګ وکنه نو زه تعالی لیکل در کوم چې خو بن شو په یو ډوز د لیک اساس 1 مو 200 په یو ډوز هاي پوتنسي کې بلیډینګ سٹاپ دین بیا را خپل نور دوايي نه دي تاسو سره مثال په تور باندې تاسو سره نور کنونشنل ریمیډیز دي اسید لایټیکم ریټینیا نکس سلفر کنه پیونیا دا سره بس دا چلاو بهترین ریزلټس ورکړي دا هغه دوايي نه چې کوم زما پریکټیس کوي کوم چې زما د استادانو پریکټیس کوي ډاکټر نادر شاه صاحب او زموږ مشران ما ته په خپل خوده شته زما د هیمورایډز کیس راځي ستاسو مخې د کلینیک کې چې الحمدلله پیشنټ فیډبیک راځي زموږ پیشنټ دوايي چې را په 3 ورځو کې تاسو ریلیف پکار دی 36 یا 48 घंटों के रिलीफ न मिलावेगी नजर बया रेमेडी बदलो نو دومره فاست ریلیف خو زخصه هومیو اسلو کار کوي نه کوي ساده مخې دي دا پیشنټ خدای پاک ټیک کوي خپ بهترین رزلټ پته ملایوي